دا د چې دی د استغفار دی د ډیر استغفار کی الله به رزق پراخ کی، الله به قرضی ختم کی، الله به غربت ختم کی چې کم سړی استغفار دی نو چې موقع میلاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه، بس استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب، الله زب بخنه غواړم او توبه وباسم. نو چې کم سړی استغفار ډیر وی الله به د رزق پراخوي. دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وی او د دې رزق تنګي او د دې په رزق کې تنګي، نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي ډیر وی خکه ډیر نشو ویلې نو کم از کم دا سل پیری خو چې د ورځې خامخا سړی 1500 دی وایي، خو چې نشي ویلې نو سل پیری خو خامخا دې سره الله رزق فراخه کوي. دویم هغه لیکلي دي یو سړي باندې قرضه ده او رزق یې تنګ دی، نو دویمه نسخه هغه دا لیکلي چې دی د درود شریف ډېر چې کم سړی درود شریف ډېر وایي دی به نه غریب کیږي، دی به نه غریب کیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای د به رزق فراخ. وګورئ په ټرای په لګوکئ خلق وزمایل ازمودا خلق په ټرایانی وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وای د به رزق فراخ دی به الله نه غریب کوي، د لاس په همیشه ورکون کې وي، د لاس په اغستون کې نه جوړي چې کم سړی درود شریف ډیر هر درود چې وایي کم درته آسان او کم ډیر ویلې شي. بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر نو د درود شریف ورد ډیر کوي، الله بم غریبی ختم کیو، الله بم مالدار کی، الله بم مالدار کی. او چې کم سړی ډیر قرضداري وي او قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی، علماء وی دی ماسخوتن د مانزه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی، قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کولم شي، الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر. یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وي، کنی شوروی که درود شریف وایه غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار. بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کېږي. مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوي چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کېږي. لیکلي په ده به الله مالداري راوړي، دی با اللہ نور مالداری چی حج لڈیر زیو عمرو لڈیر زیو، دی با اللہ نور مالداری و نور مالداری با پی اللہ را. بلا وجہ لکلی دا سبب لکلی دی دا رزق دا پراخی دا پارا چوی کل سڑے پا درستخوان ناسی و ڈوڑی خوری و پا دی درستخوان باندی دا وارد وارد بوچڑی پانیش چی دا دی رالی و دا خوری، یو بده الله غریب کینا او بل بده د حافظه مضبوطی د نه به ییر ناراض. نن سبا زنانه او تصمره د ییرو مسله د ییر دی رانه ییر شورا چې دقه د درستخوان د بوچړی رالی او خوري، یو به الله غریب کینا او بل به الله حافظه مضبوطی د دې سړی حافظه به مضبوطی د نه به ییر ناراضی چې دغه بوچړی خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کېږي او دی به نه غریب کېږي. نن سبا د غربت غټه وجه چې ده هغه د رزق بې قدري ده. بوچړې خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې به وي، په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه به وي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را روان، د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان، په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روان چې دی د رزق بې قدري کوي. دا د رزق بې قدري ده. دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ
پدې الله د بنده رزق سیوا کوي. دا بنده به نه غریب کیږي. تاسو به لیدلي ډېر مالدار به هم داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي، ډېره نیستي پرې راشي، دا دوی د رزق بې قدري وکړي. هسې دا درستخانونه داسې نولي په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته وي، دا د رزق بې قدري وکړي، نه الله ترې نه هغه رزق وایي. او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي. صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي. کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي، دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي. الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي. نه، ورکوونکی لاس الله اغستونکی نه جوړوي. چې کم سړی نفلي صدقات ورکوي، زکاتونه نه، زکات خو پتا د الله حق دی، خو به ته ورکوي چې ور دې که نه هغې کې پتا ثواب دې ونه ګټو چې الله به اجر درکړي. خو ته فرض ادا که د ګناه نه خلاص شو. نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته، او ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکومه. زکات په ورکوي که نه دې ورکو نو الله به دې نیسي. دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی، وښکو ته به دې نښتې خوري به. زکات خو چې ورکړي نو صرف ذمه دې خلاصه شو. د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کړي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي. چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي. حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده. نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي، نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده. چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده؟ په جنت کې. نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي الله به دې نه غریب کوي. الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د ده لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي. دا ډېر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي. دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زیدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه، قبیله به دې روښانه، د قرآن تلاوت کوه. د قرآن تلاوت کوه، دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وزخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بله راشي او مونږ پکې چېرته قرآن ختم نه کړو. نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کوي. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې د الله حبیبه د آسماني کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته یې وی
چې سل صحیفې نازلې شوي دي او څلور آسماني کتابونه.